اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، مینوالو، یارانو، دوستانو او مسافر ورونو، السلام علیکم. دلشاد خاکسار یو ځلی بیا تاسو ته د اورمر نیوز د طرف نه مخاطب دی. نن مونږ راغلی یو میرا کچوړي ابراهیم ګړی ابراهیم خان ته، کم چې ایټ چوک ورته وی او د شیرداد حجرې ته راغلی وو. هغه ځای کې یو باچا صاحب راغلی دی. هغې چې کم دی د کومو مرضونو دمونه اچوي او کوم خلک ورسره الله تعالی صحتیاب کړي دي، هغې سره یو څو خبرې مونږ کوو. تاسو مونږ سره اوسئ چې هغې د کومو مرضونو علاج معالجه کوي او الله ورسره د کومو مرضونو نه کومو خلکو له الله شفا ورکړي ده. مونږ سره اوسئ. تاسو باچا صاحب کوم باچا صاحب چې ګړی ابراهیم خان ته راغلی دی د شیرداد خان په حجره کې دمونه اچوي، هغې سره یو څو خبرې کوو. کاکا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. کاکا دا راته ووایه نوم دې څه دی؟ نوم مې لال محمد میاں لال محمد. او د کوم ځای اوسېدونکی؟ موږ مومندو کې پنډیری ورته وایي، په هغې کې اوسېږو. نو په هغې کې موږ هلته د جمعې په ورځ باندې زه دمونه کوم. تقریبا چې 30 کال یا 31 کال وشو چې د اجازه ماته میلاو ده، خو 11 کاله زما دا 11 کال دی چې اجازه مې شروع کړې ده. په دې کې قسم بیماریانې راځي. داسې بیماریانې راغلي دي چې ډاکټران د هسپتال نه خارجه کې چې دا کور ته ویسې ختمانه کوي، بس ختم دي. هغه موږ له دلته راغلي دي، موږ د خدای په کلام دم کړي او مالګه مله ورکړې ده او هغې سره د هغې پاک شفا کړې ده. هغه الله جوړ کړی دی. هغه په خپل خپو باندې سره روان شوي دي، د دې ځای نه صحیح سلامت کور ته تلي. موږ د په بیمارۍ کې هر قسم بیمار راځي چې د شکر والا راځي، هغه له موږ مالګه ورکوو. برپیشل والا راځي، هغه له موږ مالګه ورکوو. د برپیشل او د مالګې په منځ کې د دوی دواړه مقابله ده. ولې چې ډاکټرانو ته وایي چیرې په دې کې ته د مالګه په تلکارۍ کې خورې، په روټۍ کې به نه خورې. که په روټۍ کې خورې نو په تلکارۍ کې بیا نه خورې، ولې چې د دې مالګې سره برپیشل هی کېږي. او موږ له مالګه دې ځای کې شوچه ورکوو، نه په روټۍ کې ورکوو، نه له په تلکارۍ کې ورکوو. 2 ګوټه اوبه ورکوو، بیا ورته تلی د مالګې ډک کړو، موږ خولې ته یې واچوه. د خدای په قدرت سره، د الله په کلام په برکت سره هغه برپیشل ایسته ډوني. کاکا دا راته ووایي کم مرضونو علاج چې تاسو کوئ او د کومو مرضونو نه الله تعالی هغه انسانانو له شفا ورکړي ده ستاسو په وساطت سره او په دغه دم درود برکت سره، هغه کم مرضونه دي چې تاسو علاج کوئ؟ د موږ د مرضونو د غټه بیماری د کینسر ده، د ماشومانو یا د غټ بني ادم اینه سیزلي، هغې ته هم دوی دغه وایي چې دا کینسر دی که نه، اینه کموي. هغې موږ چې اجازه کوو نو د هغې سره د هغې مخنیوی دغه مالګې په ذریعه باندې الله پاک راولي. هغې سره د هغې شفا وشي، هغه خدای جوړوي. بیا چې موږ سره کنټرول چې موږ علاج ټیسټ وکړه، چې ټیسټ وکړي ټیسټ یې صفا راشي، نو بس خدای پاک ښه کړی که نه. د تور جړي اجازه موږ کوو چې هغې کې موږ دا مالګه ورکوو. ډاکټرانو ته وایي مالګه مه خوره، تور جړی دی، اینه دې خرابه شوې ده. موږ له مالګه ورکوو چې په 1 پیره راشي، په 2 پیره راشي، په 3 پیره راشي، بیماري ما سره کنټرول وي. ویم لاړ شه چې په کوم لیبارټرۍ کې ټیسټ کې وکړه، ټیسټ ما سره بیماري کنټرول ده. د هغه چې ټیسټ وکړي، ټیسټ ما له راوړي باچا صاحب ما ټیسټ صفا راغلی، نو ټیسټ صفا خو الله صفا کړی دی. صحیح بانا اسباب ته جوړ شو چې را پلان کې مې باچا صاحب لتلی وم او مالګه را لازم کړه، له خدای جوړ کړم. جوړول الله کوي. باچا صاحب جوړول نشي کولی، یو مولام جوړول نشي کولی، یو ډاکټر هم جوړول نشي کولی چې د الله د طرف نه پکې شفا نه اچول شوي. نو الله پاک د هغې علاج وکړي. شکر بیماري دا ګولۍ خوري، ستنې وخي، موږ له مالګه دم کوو. موږ وروره مال خو چې مالګې شرط پکې دی چې مالګه خوري، چې مالګه نه خوري ما له 1500 دل راشي کنټرول ما سره نه راځي. چې چې مالګه خوري نه الله پاک زر ته زر نه کنټرول کوي. په یو پیره راشي، په 2 پیره راشي، په 3 پیره راشي، ما سره کنټرول وي. زم زه وروره ټیسټ وکړم، بیماري دې کنټرول ده. لکه غوښت مالګې دی، نو مالګې د ډېرې بیمارو دپاره مالګې بندې دي که نه. ډاکټرانو د زړه بیماري ډاکټر وایي مالګه مه خوره، او دلته دې کې ډاکټر به ناست وي، زه له مخامخ یو پوڼۍ مالګه ورکوم چې وګوري دا پرپیشل یا د زړه بیماري د دې سره زیاته شو که کمه شوله. صحیح. دا راته ووایه کاکا چې کم مریضان چې دلته کې راغلي دي ټول الله صحتیاب کړي دي که نه څه شکایت پکې راغلی دی یا نور داسې څه شکایت وي چې هغه تاسو موږ ته وایي؟
زه چې دلته راغلی ما زما کې دا 2 کاله مې برابر شو دلته 2 کاله زما برابرېږي دلته زه راغلی. زه خپله مې ورځ راغلی وم تاسو هغه ځای کې ناست وئ هغه ورځ باندې انتهایي کافي رشو خو دا سړی د ما نیک پاتې شوی و نو دوی ته ما درخواست کړی و نو په هغې وساطت سره بیا او جی او ها نو موږ چې دلته چې کوم له دم شروع کړی دی 2 کالو کې داسې یو بیمار ماله واپس نه دی راغلی چې زما دا کار نه دی شوی داسې بیمار ماله نه دی راغلی چې ما تانه دا مالګه وړې وه او زما الله شفا نه ده کړې اوسه پورې پکې راته شکایت نه دی راغلی 2 کاله کې راته شکایت نه دی راغلی او د دې نه بعد اوس موږ ته علم نشته دی چې شکایت راته راشي خو په دې 2 کاله کې ماله یو قسم بیمار داسې نه دی راغلی چېرې زما دا بیماري ته ماله دم کړې وه دا زما کنټرول نه شوله چې ما سره کنټرول شوي ده لیږلي م زه یم لاړ ټیسټ وکړه دا هېڅ حکم نه کوي زه یم لاړ شه لیباټۍ کې ټیسټ وکړئ زما دا لیباټۍ سره څه کار دی خو د دې دغه مې کوم چېرې د زړه تسلي د ده وشي چې دا بیماری زمانه ختمه شوه نو اوس پرهیز هم نه کوم او آزاد ګرځم ډاکټر علاج هم د ډاکټر موږ د دم سره دا نه کوي چې د ډاکټر علاج هم ضرور دی بعضې موږ ته داسې بیماري راشي چې د هغې کې د ډاکټر ضرورت وي موږ ورته ګولۍ مو لیکو موږ ورور دا ګولۍ راواله ستنې مو ته ولیکو چې دا ستنې ځان ته راواله دا ووخه شوګر علاج هم تاسو کوئ د شوګر علاج هم موږ کوو د شوګر دپاره دا مالګه موږ ورکوو او ډېر هائی سپیډ کې مالګه ورکوو او زیړې چې کوم دغی د تور جړی اجازه کوم د زیړ جړی اجازه ما سره نشته ده د تور جړی اجازه ز کوم چې کومه بیماری ما سره نه هغه ته صفایم چې راسه نشته مرزه نه د مومه چې خواله نه کوي څنګه دم کما او داسې د ګردو دغه شو یا د خپو د خوګونو لکه د کم مشران بزرګان چې مونږ وینو راغلي دي دغه د څومره چې مال راځي چې د کې د خپو دردونه د جوړونه ډاکټرانو د جوړونه بیماری وي دا د جوړونه بیماری ده دا د بعضو دردونه دی له مالګه موږ ورکوو الله پاکې جوړوي د بدن کې داسې چې بدن مړي حرکت نه کوي هغه د ټول بدن جراثیمي هغې له ډاکټر ټیسټ نه کړی معلومات یې وکړي چې یاره موږ ورته وایو چې لاړ شه دا د ټول بدن جراثیم دي مالګه ورکو الله پاکې جوړوي د کولمو د معدې جراثیمي ډاکټر ته پته نه لګېږي موږ دلته دم کو اجازه باندې موږ ته معلومیږي مالګه له ورکو موږ لاړ شه چې کنټرول چې موږ لاړ شه ټیسټ وکړه دا موږ سره کنټرول د بیماري د ختمه ده نو چې ما سره د سینې الرجي ده د هغې نه سا ټوخې نشي اخیستلی سپری کوي چې مال راشي زه له مالګه دم کو سپری تیسته وغورځم د لرګه سپری کې لا چاره وسي دا مالګه وخوره الله به دې شفا وکړي جوړول الله کوي صحیح مې صاحب دا راته ووایه یو شکرانه وي یو تړلی فیس وي د دې څه حساب دی چې آیا شکرانه تړلي ده او که نه چې چا څه ورکړي د شکرانې په باره کې د یو شي شکرانه زما سی وایي چې هغه زه چاته ویم هم نه چې راشه بل ځای کې ځان له کوشش وکړه چې د جادو سحر چې په چا باندې نو هغه ته یم چې ځان شه بل ځای کې ختم کړه چې بل ځای کې نه ختموي د هغې ته ښه ډبله شکرانه لمه دا داسې دم چې کومه که د چا د سل د وسه کې یو سړی ماله 15 لکه راکوي نو هغه خو د هغه د خپل زړه خبره ده صحیح ده که نه د زړه خبره ده خو زما پیدا پابند نشه چې ته ماله دا راکړه یو سړی 100 راکړي یو سړی 200 راکړي یو سړی 1500 راکړي هغه خو د هغه د زړه نه ایستلي که نه داسې پکې چې راشه غریب وي درک مې نه لګېږي د جوب هم 100 روپۍ موږ په دې خپل ټکټ وکړه صحیح الله دې د عزت د ژوند سره ژوندی لره مینوالو یو مشر راغلی دی هغه سره هغه نه دوه تپوسه کوو چې آیا هغوی مخکې راغلي وو که نه ړومبي ځل باندې راغلي دی او د څه غرض دپاره راغلي دي کاکا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو نوم دې څه دی کاکا زما علي خان نامه ده او د شاپخیلو د باړې د علاقې نه راغلی ما دلته کې چې تاسو راغلي یئ مخکې تاسو راغلي وو یا د څه غرض دپاره راغلي یئ دردونو دپاره راغلی یم چې دا ډېر کافي ګولۍ ما خوړلي ستنې ما والي دي اوس مې جیب کې ګولۍ شته دی په ګولو باندې مې وخت تېروم چونکې زمونږ دا مولانا صاحب پسې مونږ مونځ کوو او دې مولانا صاحب راته ویلي یو کس راته بل هم ویلي چې هلته کې یاره دا نمبر واخله او زما ټلیفون ورته وکړه د اتوا په ورځ هغه میا صاحب راځي نو بس زمونږ راغه شو بس مولانا صاحب چې کوم دی اچانک به د پلار سره راتلو مونږ هم ورسره دغه وکړو چې هلکه راځه چې ځان سره دې بوځم نو زه هم د دردونو دپاره زما دا پیله ورځ ده چې زه دله رالم او جی دلته کې چې کوم دم درود شو څه فرق درته محسوس شو یعنې جی اوس خو فی الحال لږه ګزاره کېږي خو راتلونکي توانه چې وله راشم بیا به ما ته مکمل هر یو شیز پته ولګي ځکه چې لا فی الحال خو یو چاکونه هم زنګ بوځې که نه نو داسې زر خو نه ځي که نه ځکه چې زما کافي عمر شو د دې دردونو دغه بس په ګولو باندې وخت تېروم مې صاحب نن سبا د وخت کې د ګردو مریضتیا چې کومه ده دا ډېره های لیول کې روانه ده د ګردو دپاره تاسو دم درود کوئ الله شفا ورکوي که نه
بالکل د ګردو چې هر قسم بیمار راشي دې کې داسې بیماران راشي چې د هغه مخ لاس پې پړسېدلي ګردو ته پر رسېدلی د هغې دپاره موږ مالګه ورکوو هغې کې مالګه هم ورکوو او هغې کې داسې بیماري چې هغې ته د ډاکټر د ستنو ضرورت هغه متعلق چې موږ دومره ستنې ووهه د دې سبب دا بیماري ستا کنټرول هغه ګردې بیماري بالکل کنټرول د کنټرول د ګردو په ذمهوارۍ سره په حکم د الله کار کېږي خو دومره ده چې مالګه شرط وي چې مالګه به خوري چې مالګه نه خوري ماله لږ الله شي نو کنټرول نه راځي چې کینسر علاج الله ته چې د کینسر علاج موږ کوو زخمي هغه دمو چې په بدن کې بدن خارخ کوي په منشوي ډاکټرانو له علاج کوي کنه په من دی وینه کنټرول کیږي هغه له موږ د مالګه دم کو د خدای په کوم سره کنټرولي نه خارخي نه زخمي مینوالو خپل خبرې چې کوم دي هغه هم مونږ کوو د دغه ځای چې کوم ځای کې پاتې کېږي دغه اډرس هم مونږ درکوو د دغه چا ځای کې چې پاتې کېږي د شیرداد خان په حجره کې پاتې کېږي هغه نمبر به هم تاسو ته مونږ په سکرین شو کوو یو مریض بل اخوا ولاړ دی هغې سره هم خبرې کوو خوش قسمتي زمونږ دا ده چې مونږ داسې ټایم کې راغلو چې دلته کې رش کم شوی دی حالانکه دلته کې سلو نه واله 1.5 200 کسان دلته کې خامخا موجود وي سره د ماشومانو هغه مریض سره خبرې کوو نو بیا خپلې خبرې رستو کوو مینوالو دغه امنیه صاحب لا بل یو راغلی مریض دی هغې سره هم خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی کریم کریم د کوم ځای اوسېدونکی زورآباد زورآباد دلته په لومبي ځل راغلی که مخکې راغلی راغلی مخکې راغلی الرجي مې وه او الرجي سټ شوه ستا الرجي وه د څه شي الرجي دی وه د سینیم وه او د هغه وه د سر مخکې راغې مې صاحب دم واچولو دم بالکل جوړ شو اوس فرق درته اوس راغلی ما چې بس بیا مې دم کي اوس سیټ شوی مینوالو مونږ سره چې کوم کس بل ولاړ دی شیرداد خان ابراهیم خان ګړی ورته وایي 8 پل سره د مرزا کلي د روډ نه هم په دې سایډ راتلی شي دغه 8 پل ته او د ترنا فارم د طرف نه هم راتلی شي په دغه باندې دی 8 پل ته دلته کې به تاسو تپوس کوئ که دغه مې صاحب له څوک راځي دغه مریض چې کوم نو د دی الرجي وه هغه ورسره الله تعالی ښه کړې ده د ګردو چې کوم مریضان دي هغوی هم دلته کې راځي هغوی هم الله تعالی صحت یاب کوي دقسې کم مشران چې دي هغوی سپینګیري مشران دي یا زنانه دي هغوی د دې ګردو چې کومه دغه وي د جوړونو بیماري ورته وایي دغه علاج چې کوم دی نو دغه هم الله تعالی ډېر خلک دې سره صحت یاب کړي دي پالج والا چې کوم دي پالج په باندې ټیک کړی وي هغوی هم دلته راغلي دي او د کومو زنانو یا د سړو چې د اولاد مسله وي دا پټې مسلې نه دي دا د شرم خبرې نه دي دغه ټول دمونه چې کوم دی دغه خلک الله تعالی د دغه مې صاحب په وساطت سره او د دوی په دم سره الله تعالی صحت یاب کړي دي الله ولا صحت ورکړی دی مونږ سره چې کوم کس ولاړ دی شیرداد خان ته دغه سعادت حاصل دی چې دوی د خپله اجره چې کومه ده د دغه مې صاحب دپاره او د دغه خلکو دپاره وقف کړي ده دا خلک دلته کې راځي دلته کې دوی چې اوبه هم راوباسي روټۍ هم راوباسي الله دې بیا مونږ لږ زحمت ورکو هغه مونږ د کټ نه راپاسولو او ستاسو تر غوږه د هغې د خولې نه کوم مرضونو علاجونه چې دی کوي هغه ستاسو تر غوږه تېرو تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې ښیو مې صاحب هغه بیماریانې چې هغه تاسو د هغې علاج کوئ صرف د هغه بیمارو نومونه راته وښیئ موږ د کینسر علاج کوو د زخم دانه چې د هغې علاج کوو د بواسیري د ګیډې پړسې د راځي بواسیري هغې علاج کوو د مرو ګلي چې کومي د هغې علاج کوو د سینې الرجي چې کومي د هغې علاج کوو د ګردو بیماری چې کومي د هغې علاج کوو د زړه بیماری چې کومه راځي د هغې علاج کوو د بدن دردونه جوړونه چې کوم راځي دردونه د هغې علاج کوو د تور جړي علاج کوو د زنانه بچی نه دواړه د هغې علاج کوو د یو زنانه بچی ضایع کېږي د هغې علاج کوو کومه بیماري به ته چې ولی چې هر قسم بیماري موږ له راشي موږ اجازه راخلي جادو سحر تعویض چې په چا باندې د هغې علاج کوو
لکه بندول او ختمول خو خپل راځي جادو چې ختم شي خو بندېږي بیا چې روزه د پاره په بیا دا نه کېږي چې دوباره په جادو وشي دا غي ولا ګارانټي ورکړي چې دوباره بد باندې نه یو داسې خبرو کا چې داسې خلک هم راځي چې هغه د شکرانې پیسې غي سرنینو هغه له مونږ خپل هم یو 100 روپۍ ورکړي دي چې دا والی په دې باندې خپل ځان خپل مقام ته ورسوي نو که څوک د دغه مرضونو کې مبتلا وي الله تعالی دې په هر مسلمان باندې خپل فضل او رحم وکړي الله تعالی دې ډاکټر ته یا حکیم ته یا دغه ته هیڅ څوک دې د ناجتمن کوي خو بهرحال داسې یو خلک شته دی پرون هم مال مازیګر یو کس راغلی دی هغوی ما ته دا پرید کړی دی چې مریض یم خو نه راسره د ډاکټر پیسې شته او نه راسره د کور د خرچې پیسې شته نو دغه خلکو دپاره الله تعالی دغه وسیلې جوړې کړي دي دغه باچا صاحبان چې کوم دي دغه مې صاحبان چې کوم دي دغه دمګري چې کوم دي د قرآن په آیت سره دغه خلکو له الله تعالی شفا ورکوي خو هغه خلک چې د هغوی ایمان او عقیده په دغه څیز باندې وي قایل وي په دغه څیز باندې چې دا د الله کلام دی دې سره انسان ته صحت ملاویږي په ډېره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار له اجازت ورکوي په لوی الله مسپارم السلام علیکم